لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام را سره ملګری په جنت کې روانو چې په جنت کې روانو وایي زما نه مخکې د خپو کشارې ختو د خپو کشارې رانه ختو خو ما مخصوصوله داسې چې دا د خپو دا اواز چې دی که نه دا خو زما په صحابه کرامو کې د چا د خپو اواز داسې دی د بعضې سړي د خپو کشارې خلک پېژني که نه تا به لیدلی نه خو د خپو د دې کشارې به تا ته پته لګي ویلی که پلان کې را روان دی تا ته څه پته ده زه د هغه د قدمونو مې ما ته پته لګي چې دا پلان کې دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت کې روان وم مخې ته مې د خپو کشارې خطو خو هغه کشارې ما ته اشنا ښکارېدو چې دا خو زما په صحابه کرامو کې دا قدم د چا دی د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه مې تپوس وکړو چې د خپو دا کشارې چې دی نو دا خو د بلال نه دی زما هغه صحابي چې دی د خپو دا کشارې خو ما ته د بلال ښکاري جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل او دا ستا د تور بلال د خپو کشارې دی چې په جنت کې اورېدل شي دا د بلال رضی الله تعالی عنه فضیلت دی او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي هلته یو بنګله وه و ډېره ښایسته جوړه وه او د هر جنتي په بنګله کې 4 نهره به بهیدل د هر جنتي په بنګله کې څو نهره دي 4 نهره دي یو د خالص اوبو د خوږو اوبو نهر دی دویم د خالص پیو دی او دریم خالص شراب د هغې نهر به پکې رواني او داسې د دنیا د شرابو په شان شراب به نه ښه چې ویس کې بېهوشي در باندې راولي بیا واړه بوله لوی بول ته برغ بهیږي او چغې روډي وایي په ځان پوهېږي نه لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون په هغې کې نه فضول خبرې شته دی نه ګډې وډې شته دی نه د هغې نه بېهوشي شته دی داسې د جنت خوند خالص خوند دی خو داسې سردردي او ګډې وډې خبرې پکې نشته لکه دلته کې چې ښایسته جوس څنګه وي لکه نو یو نهر د خالصو اوبو دویم د خالصو پیو دریم د خالصو شرابو او څلورم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د خالصو شاتو د شاتو د ګبین دا 4 نهر د هر مؤمن په کور کې به بهیږي هلته په جنت کې الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ښایسته بنګله مې ولیدله او د هغې بنګلې مخې ته یو ښایسته جینۍ ناسته ده او په دې مخ باندې اوبه راچې مخ لاس داسې کوي خو دې مخ باندې چې دا لپه راواچي داسې که نه او د دې مخ نه دا اوبه دا ښکته ساسي وایي دا ساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې د اوبو دا ساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې چې د دې د مخ نه دوړېږي ورتاوېږي ما د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو جبرئیله دا بنګله د چا ده او دا ښځه څوک ده وی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې د الله پاکه پیغمبره په خپله ترې نه تپوس وکړه په خپله دې تپوس وکړو چې ته څوک یې وی ما ترې نه تپوس وکړو چې دا بنګله د چا ده وی ما ته وی چې دا ستا د یو امتي هغه تور بلال حبشي چې یادېږي دا د هغه ده دا د هغې تور بلال بنګله ده وی ما ورته وی چې ته څوک یې زه د هغه چنغلی یم او د هغه په انتظار کې شپې سبا کوم دلته هغه ته انتظار کوم بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی که نه نو بلال رضی الله تعالی سره خندل وی بلاله کوم عمل دې شروع کړی دی چې ګرځې په دنیا کې او د خپو کشار دې په جنت کې اورېده شي دا کوم عمل دې شروع کړی بلاله څه عمل دې شروع کړی دی ګرځې دلته خو د خپو اواز دې ما په جنت کې اورېدو دا کوم عمل دې کوي بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې الله پاک پیغمبر ما ته خپل څه جدا داسې خاص عمل نه دی معلوم ما ته څه خاص عمل جدا داسې نه دی معلوم چې زه یې کومه ها یو عادت مې شته دی وی کوم وی چې کله اودس وکم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کومه چې هغې ته تحیة الوضو ویلی شي چې کله هم اودس وکم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کومه دې ته تحیة الوضو ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل وی بلال هم دک عمل دی چې ګرځي په دنیا باندې او د خپو کشاره دې په جنت کې اورېده شي نو چې کله دې هم اودس وکړو نو په اودس پسې چې مکروه ټایم نه و نو 100 رکعاته نفل کوه 2 رکعاته نفل ضرور کوه دې ته تحیة الوضو ویلی شي او دا ډېر زیات ثواب لري بل دا دی چې کوشش کوه چې بې اودسه ونه ګرځې کوشش کوه چې همیشه دپاره ته په څه کې په اوداسه کې نن سبا خو ساړو مشکل نشته دی خامخا سړی واشروم ته ځي
د لیټرونو ته ځي نو استنجا خو د مخې سره وشي خو صرف چاراندام کول دي که نه نو چاراندام هم کوه که نه همیشه دپاره په اوداسه کې ګرځه د دې ډېر زیات فضایل دي یو فایده د دې دا ده چې په الله تبارک وتعالی به در باندې په دنیا کې تنګسیا د مال نه راولي کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي که نه د ده په رزق کې به ډېر زیات برکت وي په ده باندې به مالي تنګسیا چرته هم نه راځي دا تجربه ده وایي کوي کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي په ده باندې به د رزق تنګسیا نه وي د ده په مال کې به ډېر زیات برکت وي یوه فایده خو دا خو دنیوي فایده ده بله اخروي فایده دا ده چې ته هر ټایم په اوداسه کې که نه نو کوم ځای چې د مونځ ټایم در باندې پوره شو بس په مانځه ودرېږه تا ته پته ده چې زما اودس شته دی دا مشکل به درته نه چې زه زما اودس کوم اوبه شته او که نشته دی ته چې په اوداسه کې یې خو چې د اذان کېږي کو په لاره کو هر ځای یې بس څادر ځان ته غوړه او په مانځه ودرېږه ته مخکې نه په اوداسه کې موجود نو بلال رضی الله تعالی فرمایي د الله پاکه پیغمبره دا سجده عمل خو راته نه دی معلومه خو چې کله اودس وکړم نو په هغې پسې 2 رکعته نفل ضرور کومه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی بلال هم دک عمل دی چې په دنیا کې ګرځي د خپو کشارې دې په جنت کې اورېده شي